الأبصار في الحزن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام الشخصيات باچا صاحب د قرباني مبارک خبر دا شپې روز لس دا لس شپې او لس روزې دا دومره قیمتي دي چې الله په قسم کړی دی قسم خو دنیا د دین خبر نه ده. رب الجلال سورة الفجر نازل کړی دی. دا سورة الفجر یولس کم سلم نمبر سورت دی د قرآن کریم په ترتیب سره او په ترتیب د نزول سره لسم نمبر سورت دی او د واللیل د سورت اللیل نه پس نازل شوی دی. دیرش آیتونه دي یو رکوع ده 139 کلمات دي او 597 حروف دي حروف. رب جلال قسم کوي فرمایي والفجر قسم خرم دلوی اختر فسبا باندې دلوی اختر دا سبا د خیر او د برکت نه ډک ساعتونه دي سنبھال کې جواب قسم او فرمایي ولیال عشر. رب الجلال فرمائی پلس شپو د ذوالحجې مې د قسم وي دا لس شپې د ذوالحجې د لوی خیر او د برکت نه ډک شپې او ورځې دي حفاظت یې وکړه. په دې شپو ورځو کې یوه روژه د یو کال د روژو د اجر برابر ده او د عرفې په ورځ چې روژه ونیسي په نهم تاریخ د تیر شوي کال او د راتلونکي کال د ګناهونو کفاره ګرځي. نو فرمایي والفجر قسم خورم د لوی اختر په سبا باندې دا د لوی اختر سبا ډېر قیمتي دی حفاظت یې وکړئ. حفاظت د نوي نسل نه په پلاستیکي چرګانو باندې د اختر سبا ځای شي. دا دومره قیمتي لمحات دي چې خالق ارض و سما کې قسم کوي نو نور پکې څه فرمایي والفجر ولیال عشر او پلس شپو د ذوالحجې مې دې قسم وي. مولانا زکریا شیخ الحدیث سهارنپوري د دارالعلوم فتاوا ده فتاوی دارالعلوم زکریا په هغې کې لیکي دا مفتي نه تپوس کېږي جواب ورکوي وی دا شپې ورځې ډېرې قیمتي دي خپلو مردګانو ته پکې دعاګانې کوي. پخوا به دا خلک په اختر کې قبرونو ته ورغی دعا به یې کوله دا ناروا نه دي. مولانا زکریا شیخ الحدیث سهارنپوري په خپله فتاوه دارالعلوم زکریا کې په دویم جلد باندې لیکي که چاته شکي وروسته بیا راشه ویې ګوره او دا لس شپې روزې
پدې کې خپل مردگانو ته دعاګانې کوه. د جمعې ورځ دا ډېره مبارکه ده، خپل مردگانو ته ورته دعا ورته کوي. او بیا فرمایي د جمعې په ورځ کې د جمعې سحر ټیم دا زیات غوره دی. د ګل په ورځ ورشه، د زیارت پر ورځ ورشه، دا مبارک لمحات دي. الله دې کې دعاګانې قبلوي. زکریا علیه السلام راغی بیبي مریم ته چې وکتل میوې ورته پرتې دي. د جومات په کمره کې دا ناسته ده. انا لک هذا، دا میوې چېرته وي؟ دا د الله د طرف. اوس تفسیر بحر محیط د دې ځای نه یو نقطه وباسي، وی په مبارکو لمحاتو کې الله دعا قبلوي، په پاکو ځایونو کې الله دعا قبلوي، د نیکانو څخه ناستې او دعا کې الله قبلوي. دغه دی زکریا علیه السلام چې دا بې موسمه میوې ولیدې نو لاس یې پورته کړ. الہ العالمین څنګه چې دې ته بې موسمه میوې ورکړې نو الہ العالمین ما ته بې موسمه میوه د اولاد راکړه. زه هم د بوډاپې په هغه ډګر کې روان یم چې د اولاد نه یم، خو ته هغه قادر ذات یې چې بې موسمه انګور دې دې ته یخوې، نو ما ته د اولاد بې موسمه میوه راکړه. بې موسمه دا اولاد میوه د میوه. مفتی شفیع رحمت الله علیه فرمایي اولاد ځان له نعمت دی، دی اولاد ته چې ګوري دی بل نعمت دی. او زما والد مرحوم وایي دلته هندوان زموږ خو نه دي یاد، هغې به وي په اصل سرمایه کې به درته پرېږدم خو سود کې نه پرېږدم. نو هغه به وي دا نوسي چې دي دا سود دی، د اصل سرمایې سود دی سود. نو د نیکانو ته دا نوسي د زامنو نه زیات خواږي، ولې دا د هغه سرمایې سود دی. نو زکریا علیه السلام ورته دعا وکړه، الله قبوله کړه. نو شرافت د زمانې او شرافت د مکان ته ثابت دی. او د الله والو د نیکانو پړوس کې ناستې دعا وکړه، الله قبوله. نو حضرت زکریا علیه السلام په هغه نیکو لمحاتو کې د بیبي زکریا په پړوس کې دعا کوي، الله قبوله کړه. زوی یې وله ورکړه یحیی. نو دا شپې ورځې لس چې دي دا ډېرې قیمتي دي، قیمتي. نو فرمایي ولیال عشر والشفع والوتر، او قسم خورم په لسم تاریخ د ذوالحجې باندې، او په لسم تاریخ د ذوالحجې باندې، په نهم او په لسم تاریخ الله قسم قسم. نو فرمایي والشفع والوتر. یو تفسیر دا دی، نهم تاریخ او لسم تاریخ د دې خیال وساته، که هغه نورو کې غفلت کې لړی چې دې کې بیدارې. د شپې مانځه ته پاسې، سحر مانځه نه مخکې 2 رکعاته کې اجر او ثواب د لیلة القدر برابر دی. دا دومره قیمتي لمحات دي. او شاعر ځکه وایي فرصت غنیمت دان گل چین از چمن، اعتماد نیست بر انجام و بر آغاز گل. دا فرصت غنیمت وګڼه، دا اعمال صالحه او ګلونه ځان سره جمع کا، او د دنیا د دې ګلستان نه د قبر ګلستان ته ځان سره د اعمال صالحه او ګلونه یو ځان ته ولګوه. ځکه مفتی شفیع رحمت الله علیه خپل تفسیر معارف القرآن ووم جلد په 375 صفحې کې چې برزخ میں بھی
अहले जन्नत को जन्नत के फल फूल और राहत की चीजें मिलती है। कबर की जन्नतियान होता द जन्नत में भी और द जन्नत राहत सामान मिलाई। हम उली दल बदी दौर पर किताबों के मामलों चलो को अमली मुंग नौली दिली। 256 हिजरे की इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के दफन कैसे द कबर न खुशबू हो। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के दफन कैसे द कबर न खुशबू रवान और बदी दौर की मुली दो उस्ताद मोहतरम द आलिम इस्लाम फखर सीधा सादा इंसान दरवेश सब इंसान मस्जिद नबवी के अतलस काल दर्स कुरान पाक वर कड़ो। अतलस काल हरम द इमाम तर्जुमान द मदीने मुनव्वरे द यूनिवर्सिटी ने पीएचडी करी वा। लोय अहदे वर्क द यूनिवर्सिटी न रागले टकरावली दे वे मात दी तो लवाउडान दी चिकम कैफ और मज़ो सुरूर राज मिलावी या मात पयुनस्ते के मिलावी पेशावर यूनिवर्सिटी वाले और फसराल अलकाजी फली माबूस को अल्लाह की मग़फ़िरत में देश का साम राले ले लो यो खल्क़ लो अंदाज देर सूरत यूनिवर्सिटी से लड़ो और ब्या हक्कानी तो पढ़ाए ला रहा था वे सासु द यो दरात लो कदर में द ये रोज़े होकर अब माँ देखिए कम कैफ और सुरूर अगर पशलोदल शामों के नास नराता नासी पागी के मिलाएगी अभी बड़ी परसोदल कुर्सों के अब बड़ी सुशोड़ जामों की माता नहीं मिलाएगी। फैसल यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी दा लागे वाइस चांसलर डॉक्टर गाजी महमूद गाजी वे मंगले पर 20 स्केल की बूझू वे 20 न का 52 और का सामने ये मास्टर लबोदू जामो बदला वो ना अल्तसी अभी चला क़यामत पर अल्लाह तपूस की चला हक्कानियत वली प्रेखला तो दस को फेल फसली ये क्या जवाब दोगे? तुम्हारे पास कोई जवाब है? और बदले खल्क़ खुदा अंग्रेजियत गाली में नांगीरा बदे माजीगर के वाले वा अब ऐसा पके लाजन से मुलावे हाँ वे टाइम हो लगे ये क्या मुझसे यही चीज बनाते हो ये कतान देता तैयार नहीं। अभी माँ जामू बदलो के रोजाना जामी बदलो ये जुमे पर जामी बदले पर बबल जुमे बदलो कल कल पर सफर ये माँ स्वार लो सोर दे पस जामी बदले कमा वो यकीनन के बराग दारुल उलूम का और दग से बामो शादा तमीज़े ज़ादुम रबी शख्सियत से ताबवी वो से द शौतल पंडु और जाओ अदे मेरी नरा ला पटकी बाखर सादर सरपयो तरफो जनाजे की जनाजे द देशपो रोज़ कदरदानी कलेवा द अठक नवाली तर खैराबाद पूरी 3 घंटे रोड बंद और ज़ द वक्त तले द वक्त हकीमाबाद के चोरस से दमा गाड़ी यो बल पसे वडार भी हरकत न के न मोटर न कुछ माँ मासर हाफिज इसरार और मातवी का गाड़ी तस्ली की खराब कुछ मैं करा अगर खलक से गाड़ो न कुजेदा प्यादा आवाज कम कसान के पर मोटर सिगलू आगी शाह तरफ से जी फिरोज का यो अलकरा नंबर से वेराजे जिनो की ये नोला और चीज अब्दुल कयूम हक्कानी के जनाज़े ने मक्के तकलीफ को अलग के रहो देगा मैं दखफीरा द तकलीफ से दरखते न शमा 500 किलोमीटरों की जनाजा के लिए 500 किलोमीटरों की खलक पर मोटरसाइकिल वाने नास से पब्लिक कोच के नास से पकोटो उलाले पवनों के बड़ा खतरे दे अन्यत तड़ी द जनाजा और मोबाइल फोन दे बंदे जनाजा शवा मात दे के सर्वे वे का गागी में ना
مې بل ور زمون په وینا راغی 2 نیمه غنټې مې موږ سره تیر کړ دومره عظیم شخصیت مې د غیرت نه خلاف دي دې خواروان دې مونږ کوټو خبر کړ خبر ته جوړ رسیدم په کوټو خلک ولاړ پولیس په کوټو ولاړ لاري کوڅې ډکې پورا سیدو خبر د دې مصری باندې یو سپینګیر عالم تقریر کو د قبر نمخه ته په قبر خاموشي او دنیا و یو نوجوان عالم پاسې ده چې مولانا ظهور راغی د تلاوت نه پس په قبر هغه مسله کوي ما ورته داسې کې مې زما شیوخ زما استادان اکابر ناشي اته به ما ته خو دی وي مې بس ګټه کوي خدای حاضر ناظر دی چې په قبر سره ودرېدم تقریر تا د موتیانو ګلونو د خوشبویۍ لهر پورته کیږي یو خواپل خانو کتل چې د مولانا په لاس باندې ګلونه پراته وې چې لري کړه دلته د ګلونو درک نه لګېده یو خبر چې ما سلطان عالم ملګرو رینګونه کول چې لارې کوڅې ډکې دي د مولانا صاحب د قبر نه خوشبویي خېږي خلک د قبر نه خاورې تښتي او حضرت مولانا سیم الحق صاحب راغی او ټول علما د حقانی هر عالم پناه په الله دی ویرال او مولانا سیم الحق صاحب خلکو ته تقریر وکړو چې دا خو د محلې د خلکو ډېر تکلیف ورکوي چې دا خوري وړي غي نور خوري وړي دعاګانې کوي نو حضرت مولانا صاحب د شپې جنگلو لګول داسې چې دا قبر محفوظي څوک اولي نه او حقانی په 3 کتابې دي ما ته مولانا سیمولت دې رنګو کوي په مولانا کتاب لیکو مضمون راولېږي د پاروزو کې ټولنو اصرار کوي هغه بولی ک بیا ما ولېږو مې د حضرت لاهوري د مولانا عبدالحق فرنگ کے رنگ او داغه د علوم ترجمان او اصرار په مضمون لیکلي وی علم و عرفان کا کهکشان دا څه د دې شپو روزي قدردانی کړي پس د مرګ او مرد درویش او مرد قلندرو